بسم الله الرحمن الرحیم. د موجوده حالاتو باندې به لږ خبرې وکړو، خو په یو بل انداز باندې. دا خو بل سره انسان نه وي چې داسې نه وایي چې دا بد نه دي، زړه یې نه وي په بد. لږ به په دې انداز باندې خبرې وکړو چې روزانه په بنیاد باندې جنازې چې کېږي، زنانه هغه کونډېږي، ماشومان یتیمان کېږي. آیا موږ چیرې نصیحت ور ناصیل کړی د دغه خبرو نه چې دا خو به زه مړېږي به ورځ؟ آیا ما چې هغه رشوت اخیسته، رشوت اخیستل ما پرېښي دي؟ که پولیس وال ده، که بل دفتر وال سړی ده، اینی ون چې څوک ده، چې کوم ګناه به ما کول، که د زنا په شکل چې ده، که د لواطت په شکل چې ده، که ډاکه ده، که غلا ده، که دوکه ده، چې څه شی ده، ما پرېښې ده که نه. بل مسلمان ته تکلیف ورکول او دې واقعیتو نه بعد هغه چې ما چوره کمي راوستې ده، د مرګ یقین سارا چې مړ کېږو به او هغه نه بعد به بیا پورته کېږو، بیا به حسابي. ما چوره تیاري کړې ده هغه ته، که ما تیاري نه ورته کړې او دا حالاتو سره ما په زړه چې نرم می نه یې پیدا سلی، زه له غلط کار نه په شا نه یې راغلی. بیا لږ کې یوې بلې خبرې ته غوږ ونیو چې الله تعالی فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. وډارسو ای خلکو تاسې هغه امتحان نه، هغه ازمایش نه چې آبه خالی ظالمانو پورې به خاص نه وي، آب هر لوند او وچ په ګډه سوځوي. تاسې موجوده حالاتو ته وګوره، چیرې ګرم په چې مونده و، ګرم چوک ته. بله دا ده چې دا حدیث هر سړي یاد ده، الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، خو خالی په حدیث یادې کونې باندې خو کار نه کېږي، عمل ما چوره په کړی ده. دا آیات هر چاته معلوم ده چې چا مومن سړی قتل که، چا مومن سړي ته نقصان ور ورسو، دا مومن نه ده، مسلم نه ده، عمل ما چوره په کړی ده. په دغو خلکو باندې خفتن پکار ده، خو دې نه ډېر خفتن خپل د ننه د ضمیر وده کولو باندې پکار ده چې یاره ما ضمیر ولې دوره وده ده، زه ولې نه ویښېږم، زه ولې نه روغېږم. افسوس مقام ده چې کوم سړی په کومې ګناه باندې لګیا ده، دا زه یقین سره ته وایم مخ ته په چې روان ده په شا نر ګوري. نو الله تعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہو سکتا ہے چې دې ویډیو سره تاسو چې احساس پیدا سي، موږ چې د الله تعالی احساس پیدا کړي. الله تعالی دې امن راولي. جزاکم الله.